که یو انسان دی وغوي چې ما نه د مشکلات لري شي، ما نه د تکالیف لري شي او زه د په مزو کې شم او الله دې زما نه غمونه مشکلات قرضې او ټینشنونه او مصیبتونه هغه د الله جل شانه زما نه لرې کړي که نه، نو الله طرف ته متوجه شئ. چې کله الله ته متوجه شوې زما د الله په ذات قسمي د الله داسې مینه ده، د الله داسې محبت دی، یقینا درته یم چې د دنیا دا مینې، د دنیا دا محبتونه، د دنیا دا مزې دا به د زړه نه وکاږي. هسې یو مثال دله در کومه، کله چې دا سقا لوښی که نه په دې کې مونږ پی، په دې کې مونږ اوبه، هغه په دې کې مونږ نه اچو، ولې چې هغه سقا دی او چې مونږ ورته پاکې اوبه واچو، پاک پی ورته واچو، نو هغه چې کوم دی دغه پی او دغه اوبه هم ځان سره سقا کړي. نو مونږ نن زړه مو دا نه غواړي چې مونږ په دغه سقا لوښو کې پی واچو یا پکې اوبه واچو. نو الله جل شانه به څنګه خپله مینه په سقا او زړونو کې واچوي. نو زړونه پاک کوي، ښه بغض او کینې هغه د زړه نه لرې کوي، هغه حسدونه د زړه نه لرې کوي، بلکې مینه محبت عام کوي، مینه محبت خوند کوي چې ژوند دې مي او په مینه محبت تیر کوي، اخلاق استعمال کوي، په اخلاقو کې تیر کوي، یقینا چې ژوند به مو ښایسته شي. هغه شاعر وایي که نه، وایي ته چې پیدا شوې خلکو خندل تا به جړل، ته چې پیدا شوې خلکو خندل تا به جړل، وایي اوس داسې مړ شه چې ته خاندې او خلک جاړي. داسې زندګي تیره کا، داسې یو مقام او د مرتبې خاوند که ځان چې خلک ته صفتونه وکړي چې ته مړ او خلک در پسې جاړي، او که نه داسې ژوند دې تیر کو چې ته مړ شي او خلک دې اعلان واوري چې یاره پلانکې وفات شو او په اړه کې وایي چې مړه شکر دی چې خلاص شو دي. نو داسې ژوند نه دی پکار. ښه اخلاق مینه محبت عام کوي، یقینا چې ژوند به مو ښایسته شي. او دا به د څه سره عام کېږي؟ او دغه مینه، دغه محبت او دا زړونه به زموږ څنګه پاکېږي؟ دا واحد د الله او د الله د رسول په مینه محبت کې دی. چې کله دې د الله سره مینه جوړه شوه که نه، زما دې د الله په ذات قسمي ته به د ژوند مزې وګورې، ته به د ژوند سکون وګورې، اطمینان به وګورې، راحت به وګورې. دا به تا ته په څه ملاویږي؟ سجدې ته لاړ شه، الله ته سر ښکته کوې، رب کریمه زه ډېر ګناهګار یم، ما معاف کړي. قسم په رب چې الله دې معاف کوي. وایي که د دې سمندر د زه ګومره ګناهونه دې کړي که نه، خو یو پیر الله ته په سچه توبه وکړه، الله به دې ټول ګناهونه معاف کړي. داسې رحیم ذات دی. نو ولې د هغه ذات سره تعلق نه جوړو؟ او رکوع ته لاړ شه، الله ته به رکوع شه، رب کریم ډېر ګناهګار یم، ډېر خطاکار یم، ډېر سیاکار یم، رب به دې ګناهونه معاف کړي، رب به دې ځان سره زړه به دې الله صفا کړي، د خلکو په ړونو کې به د الله محبت واچوي. کله چې په قیام ولاړې د سجدې ځای ته ګوره، رب کریم ډېر ګناهګار یم چې دا ځمکه به ما ځان ته پرېږدي که نه، چې رکوع ته ښکته شي دې غټو ګوتو ته ګوره او دا سوچ کوئ چې زه مړ کېږم، زما به روح اول د غټو ګوتو نه د دې خپو د دې غټو ګوتو نه شروع کېږي. او چې کله بیا سجدې ته لاړ شي نو خپلې پوزې ته ګوره او دا سوچ کوه، زه چې مړ شم زما به اول پوزه خاورې کېږي، او بیا چې په کله په اتحیات کښېنې، په قاعده کښېنې، په دغه ټایم کې د خپلې لمن ته ګوره او دا سوچ کوه، زه به د دنیا نه خالي لازم. ته ګوره چې د الله سره د مینه جوړېږي او که نه، ته ګوره چې د الله او د الله د رسول سره د مینه جوړېږي او که نه، ته ګوره چې ژوند دې بدلېږي او که نه، ته ګوره چې زړه دې صفا کېږي او که نه. قسم دې د الله په مینه کې ډېره مزه ده، ډېر خوند دی. نو کم از کم د الله سره تعلق جوړول پکار دي.